اچھا د یوه مبصله هم ورته ښکارېدله موږ و چې د یوسف علیه السلام څرخي غوندې خپله حصو موږ هم په دا ټرین کښې شامله کي وینه څو ورځې نه چې بحث روان دی او په سوشل میډیا باندې په علما او د علما په کردار کشي او په علما باندې د ډېرې زیاته طنز الیګیشن الزامات بهتانات نو اصل چې خبره که بنیادي هغې مسلمانو ورونو سره د خیرخواهۍ په بنیاد باندې دا بسم هدا که تو مخته ایشتی ځینې ډېرې خطرناکې خبرې وي همیشه بعضې ملګري ووایي چې حضرت عمر رضی الله عنه تنقید شوی و هغې د تنقید سامنه کړې وه او په صحابه شوی دی او مطلب په خلفای راشدین شوي دي په ډېره غلط فهمي کښې یوې بطور اصلاح مخامخ د سړي سره په اصلاحي مجلس کښې نوستی هغې ته خپلې غلطۍ نشاندهي کول له هغې ته سره وضاحت لیازون مطمئنول دا ښه خبره ده دا د هر چا حق دی چې په عالم دا حق وي عالم ها داسې نه دی چې مطلب غلطۍ نه کوم یا د ده نه غلطۍ شي نه که شیخ الحدیث وي که مفتي وي او که ډېر مذهبي وي پیشوا وي مطلب ډېر دیني سکالر وي ویلی نه وي همیشه عقیده دا ده چې ګناهګور یي خو چونکې په دویم طرف چې دا کوم حالات روان دي کلمه ګو مسلمون بالخصوص پښتونخوا بیلټ کښې چې د تحریکات او د مطلب جماعتي سره د یوې نظریې سره او تعلیم د هنر سره یې وابستګي ده په معاشره کښې هغه ویل ایجوکیټډ هم شاید تسلیم کېږي هغې د خولې نه داسې الفاظ ووځي چې ډور دی یعنې دا مو خبره فتوا نه ده ده ته بیا غلط رنګ ورکوي چې هغه د دایرې د اسلام نه ونوځي ډور دی چې په هغې باندې خپله کورونه تعلقه نه شي صریح لیکل شوي دي صریح جزیات دي په دې حواله سره او د هغې وینو په تناظر کښې د دې خالي د یوه عالم اصلاح نه ده استخفاف د علما دی استخفاف د دین دی هغه بقدري د هغې دین ته رسي او قرآن علما ته چې بهتر ویلي دي هل یستوي الذین یعلمون والذین لا یعلمون بس میشه توس د پورا دا ټکی کافی دی په دا نادیل اوله تاک یهود یو ادا دا هوا د یهود چې هغې صحابه علما ته چې په صحابه شي کې معلمون وي انبیا ته هغې و دا ټاک ټوک پې لګول رنګینو یې ورکول هغه ټاک ټوکې پې لګول هغې توجیهات او تأویلاتو یې کول بلیمز الیګیشن مطلب په دې باندې غلطۍ ورړولې و هغې ته یو قسم عارضي او هغه خط پړتیږ ښه جوړول دا ویس چې څه روان دي موږ ویلې د خپل ځون نقصان وکړي موږ ویلې د خپل اسلام نقصان کړي دا کیدای نه شي چا دا دعا کړې چې دا عالمون بزرګون دي نشته دی د ګناه نه مبرا او منزه دي دا زویه یا اول به بانګ دوهل چې چیر شه عالم دی دا ګناهګور دی دا عقیده خو موږ نه دو دا خو موږ عالمون څه کوي په دې نه مخکې چې کوم ډېر نیک صلح خاطر دی دا عقیده خو هم د هغه په باره کښې نه دو او دا دعا سوتل هم غلط دي خامخا تنقید هم کېږي وینو هم کېږي بعد مطلب په عالم لګي داس خبرو ورته شي حق خبرو ورته شي ځکه چې د وخت خلفای راشدین ته شوي دو پنه خو د علما مقام لوی نه دی خو چې په کوم انداز راونه دو په کوم انداز رنګ ورکوي شهدا علما دي شهدا قرآن په درس په وینه لړلي قرآني نه د دې نه په جماعتي نه کښې پوتې دي په دا ویس ټرین چې خلک نه مف کوي دا د هغې یوه عالم سره دی که دا د اسلام دشمن دی علما چې ویس حیات ژوندي دي د علما د پوره هم ویاړ دي فخر دي د اساتذه هم استادون دي د مفتیونه د علما شیخ الحدیث په یوه درس نشید شي 2.5 زره شوګردون خالي نوستي هغه هم معاف نه دي دې وجه نه او علما ملګري ته مې هم مذهبي طبقات ته مې هم
دا انتهایی درخواست دی چې په شریعت کې خو په داس طریقه مناظره کول هم جایز نه دي چې پاک شي چا انسان حتی کو تذلیل وي مناظره داسې جایزه نه دو بحث مباحثه مناظره دا خو د اصلاح د پوره دو دا خو چا تذلیل د پوره نه دو لہذا دا ډیر په خیرخواهی سره هر چاته دا وینو دو دا گزارشات دي چې دین تمسخر ما کوي دین نه ټوکه ما جوړوي استخفاف یې ما کوي هلکه یې ما ګڼي علما ته چې چا په بد نظر کتلی دي ځورولي دي الله څپړ ورکړي دو الله ځنې ناراضه شوی دی مطلب انتهایی د مشکلات سره مخامخ شي ډېر انتهایی امتحانات سره مخامخ شي دا حق ته د هر ملګري مو ته ډېر خلک روشي سره کښېني رات باد ورته وایي ډېر څه وایي مو اصلاح وکړي په مو تنقید وکړي مو ته یې کوو مو ته یې او په موږ کې شته غلطۍ زه یې مانه بیا په دا کې انسان یم انسان هغه غلطۍ پوتله دی خو چې دا ویس سره ووندي دا د اسلام دشمني دو طرز دا دی د علما دشمني دو د مذهب دشمني دو د شریعت دشمني دو د قال الله قال الرسول د دغه اواز او ټواوین کې دشمنی دو دا طریقه کار غلط دی دا طریقه کار غلط دی برای کرم الله معاف کې رسول معاف کې پیغمبر معاف کې قرآن معاف کې حدیث معاف کې علما معاف کې مذهب معاف کې او نور خو ډېر شیونه دي چې پابندې توراوي سره پابندې مطلب ټاک پاله کوي پابندې تنقید پاله کوي مذهب ته دا نفرتی نه مروره مذهب د هر چا دی ګناهګور ها دی دینداری ها دی په نوم کلمه گو ها دی دا امر مشترک دی قدر مشترک دی هر مسلمان په دا کې دعویدار ها دی هر مسلمان په دا کې حصادار ها دی لہذا مذهب ته نقصان دی رسول په چار مو خبره په چا باندې راګدلې وي انا په معذرت خو هيا او دغه شی د مطلب وضاحت مې لازمي ها ګڼل ضروري مې ها ګڼل الله دا وکړو چې میشتو اصلاح وشي تر ټولو نه شاید اول زه ډېر ګناهګور یم او په خپله ګناهي توبه وباسم موږ ته ټولې د الله اصلاح وکړو